باران د الله تعالی نعمت ګڼل کیږي، خو د کراچي خلکو ته دغه رحمت زحمت جوړ شي، ځکه چې کله باران وشي نو باراني اوبو نکاسي لپاره څه خاص انتظامات نشته، نو هغه په وجه سړکونو او گلیانو کې اوبه ولاړې شي چې له وجه تلو راتلو والا خلکو ته سخت مشکلات جوړ شي. د کراچي پخوانی سټي ناظم مصطفی کمال خو د باران اوبو نکاسي لپاره سلګ ډېر انتظامات کړي وو، خوسخان ندیانو کې د صفای لپاره څه اقدامات نه و کړي چې هغه په وجه د باران اوبو نکاسي په ښه توګه نه کیږي. د نظم آباد سیمې اوسیدونکي په دې هکله څه داسې وایي. د هغې دپاره خو مطلب دا دی چې اپنے مدد آپ که چېرته فول مات شي نو مونږ چندره غونډه کړو، فول جوړ کړو، ناظمانان ته چې لاړ شو نو هغه ته وایي چې بھائی په نادو کې مه پاتې کېږئ نو اوبه به نه راځي. حالانکه دا زمونږ مطلب دی پښتون چې کوم دی دا یو غریب طبقه دلته کې راغلي ټول مزدوران خلک دی، نو زمونږ دومره وس نه کېږي چې یاره مونږ په بلډینګونو کې کینو یا سړکونو په غاړه باندې چېرته ځان ښه رهایش وکړو. دې موږ ته دا تکلیف ته چې هر کال باران کېږي نه بس دا کمپنۍ ډېره مخکې راغلې او 200 فوټو دې دا ټولې اوبه کمپنۍ اوبه ته هم وایي زموږ محلې ته اوبه راسي، دې زموږ کورونو ته 10-7 فوټه اوبه راشي چې اوبه اوسې موږ ته 4 یا 6 فوټه کچره پرېږدي، د هغې ته اوس څوک نشته، موږ په خپله باندې اوچتو او بس دا کمپنۍ ډېره زیاتې کړې مخکې راغلې، د کمیټې رخ ده انشاءالله مونږ اډمنسټریټر له درخواستونه ورکړي دغه له هغوی مونږ له کار نه کوي. 2002 نه پس دلته سایټ د کوم د مونږ سره سایټ انډسټریز ایریا ده هغو را بړاو شوي دي، ته کوم 80% د اورنګي نالا ته کوم ریزرف لینډ و هغه هغو ایلیګلي کنسټرکټ کړی دی، هغې باندې تعمیرات کړي، د هغې د وجه نه ته کله اوبه اوچتېږي نو هغه اوبه ته کوم دي د هغو دیوالونو سره ټکراویږي فیکټریانو سره او هغه ټوله د آبادو ته راځي. جی دلته خو مونږ 450 کالو نه دا لکه آباده ده او دلته وروسته چې دی ندی دی او هغه اوبه راځي دغه متاثره د کورونو ولونه ډېر په تکلیف کې دي. جی خو دې باندې حکومت هېڅ غور نه کوي، نقصان ډېر کېږي هر کال او د کورونو ولا بالکل بیا بې کورو وي. جی د کراچي پخوانی سټي ناظم چې یو سیاسي ګوند سره تعلق وو، هغه خو خپل دورې حکومت کې د پښتنو سیمو سره میرني مور سلوک کړی دی، خو موجوده اډمنسټریټر هم د پخوانی سټي ناظم په نقش قدم باندې روان ښکاري. کراچي ښار کې روانه د باران سلسله د پښتنو علاقو کې د اوبو نکاسي لپاره اقدامات په نظر نه ښکاري. دغه واکمن به کله پورې پښتنو او د پښتنو سیمو سره ناروا سلوک کوي. انور تاج بنگش، خبر نیوز، کراچي.